الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم. کتاب نیل الأوطار دی امام شوکانی رحمہ اللہ کی باس شروع چی آیا کافر دا نجس العین دی او کندے نپدی کے اختلاف ذکر کی دا آز طرفین و دلائل ذکر کی دل او پاغی کی جوابنا ذکر کېدل د جمهور د طرفنا چې جمهور مسلک داو چې کافر نجس العین نه دی. پاغي کې چې کوم علماء دلایل پیش کړیو په دې باندې چې کافر نجس العین دی، پاغي کې دا یو روایت ذکر کړو او دارنګي د قرآنی کریم آیت ذکر کړو انما المشركون نجس، یقینا المشرکان نجستی پلیتی. پاغی کی بازی جوابون ذکر شو، د دې ځاینا نور جوابون ذکر کی د جمهور د طرفنا چاوی د دې آیت سم مقصد اخلي. فرمای ومن اجوبة الجمهور، او د جوابونو د جمهور علماءنا عن الآیت دغه آیتنا و مفهوم حدیث الباب، او د مفهوم مخالف دغه حدیث دغه باب لا د مخکې چې ذکر چې ان المسلم لا ينجس بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم، چې یقینا دا نفرت پیدا کولی د کافرونو د کافرو ته چې نجس ویل شي دی د دې مقصد دی چې د کافرونو نفرت کوي و اهانت لهم او سپګړن لیدوی د پارا. وهذا او دا مقصد دار دا کوم مقصد چې بیان شو چې دا تنفیر عن الكفار و اهانت لهم، وَإِنْ كَانَ مَجَازًا اگر چی دا مجاز دے دا حقیقت ندے. اصل پکار خدا را چی حقیقی معنی آغستلے شی او دلتا کی دا مجازی معنی آغستلے کی نو مجاز داغی دا پارا قرینہ پکاروی. دیو جنا فرمائی فَقَرِينَتُهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، پس د دې مجاز غستلو مجازي معنا غستلو قرینه هغه دا چې ثابت شوی دی په صحیحینو کې بخاری او مسلم کې. من انه صلی الله علیه وسلم ددینا چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم دلته صحیحینو باندې حواله ورکړي. حاشیه کې فرمایي چې امام البانی رحمه الله فرمایلی دی ارواء الغلیل کی چې لم اجده دا روایت ما من نه مندله، او مؤلف په دې کې تابعداري کړې ده د مجد الدین ابن تیمیه چې هغه ویلي دی په منتقى کې چې وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، یقینا صحیح ثابت شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نا او دس کول داغه مشکیزی د مشرکی زنانانا. نو امام شوکانی رحمه الله په دې باندې تللو کړل په نیل الأوطار کې او داغه په نقش قدم باندې لاړ څنګه چې هغه وی دغه سي امام شوکانی رحمه الله او دی باندې دا بحثونه کو چې آیا دا روایت صحیح دی او څنګه را نقل شوی دی.
نو دلتا فرمائی فقرینته بس دا دی قرینا ما غدی ثبتا چی ثابت شوی دی فی صحیحین پا صحیحینو کی یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا سوکو دا مشکیزی دا مشرک زنانانا مشرک زنانا سر مشکیزا آگئی کیو بوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی داغا مشکیزینا او دس کڑیو دا خو یو دلیل شو دویم وربطا او تڑلیو ثمامہ ابن اصال رضی اللہ تعالی عنہ چه مخی دے مشرکو رسو بی ایمان راوڑے دے وہو مشرکون و حال دارے چی دے مشرکو بساریتن پیوستن سرا من سواری المسجدی دستنو در جماعتنا مسجد نبوی نو که مشرک پلیتوے دے و جماعت ستن سرا نتڑ درم واکل من الشات اللتی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کڑیو دا بیزینا چاگه هدیه کړی واغې لپاره یو یهودیه زنانې من خیبره چې دا زنانه د خیبر نه وه د هغې دعوت نبي صلی الله علیه وسلم قبول کړی چې هغې وله بیا زار اچولي په دې کې نو که چېرې دا مشرکان پلیت وې خوراکي پلیت وې ظاهري طور نو نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه زنانه دعوت به نه قبلولی واکل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کڑیو من الجبن المجلوبی داغا ستوانونا چاغبا راوڑ لیکی دل من بلاد النسوارا دکلو دا نسواراونا لکسنگ چی دا روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کڑے امام ابو داود نقل کڑے دا حدیث دا بلا ابن عمر رضی اللہ عنہمانا واکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کڑیو من خبز الشعیری دا روٹی دو وربشنا ولی حالتی او دو وازنا لما ہر کلا دعاو چی دل پارا دعوت ورکڑو الى ذالک دیتا یہودیون یو یہودی وسیاتی فی باب آنیت الکفار و زرد چی رسو براشی دا پخپل باب کی چی باب دے پا بیان دا لوخو دا کافرو کی دا روایت بالت تفصیلی ذکر شی دارنگی بل روایت دا بل دلیل دارے وما صلف من مباشرت الكتابیاتی آغا چی تیروتی دی مخ کی دا مباشرت دا کتابیات و زنانونا کچری دا نجس وی نویا با مسلمان دا دوی سرق البدن نلگولے والاجماع او دارنگی اجماع دا علا جواز مباشرت المسبیتی و جائز والی دا مباشرت دا وینزی چاہ دا کافرنا قیدی کڑیشی قبل اسلامی مخید اسلام دا غینا پاغی بنی اجماع دا تاغی سر مباشرت کولیشی دارنگی حلالول و تحلیل طعام اہل الكتاب حلالول دا فراغ دا لکتابو دا زبائح دا لکتابو داوی دا زنانو بی آیت المائدہ پا آیت دا صورت مائدی سرا شپگم آیت کی کسوک داوی که دیشی دا منسوخ شوی نو جواب کی وہی آخر ما نزلا دا آخری آغا حکم دے چی نازل کرے شوی دے دا دین رسو بی احکام ندی منسوخ شوی سورت مائی دین رسو وَإِطْعَامُهُ صلی اللہ علیہ وسلم او خراق ورکول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی دا صحابہ کرام للوفد لبارد وفد کافرنا من دون غسل للآنیہ بغیر دی من دلو خنا چلے کافرو وفود براتلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا صحابہ کرام خواتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام باغوی خراق پخپل اللوخ کی ورکاو نو بیا دانی ثابت چاوی دا لوخی منزلی دی ولا عمر بیہی اور نو داغی پبارکی حکم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقل او ندی نقل کرشوی توقی و رطوبات الکفار زان بچ کول دا لمدو سیزنو دا کافرونا عن السلف الصالح دا سلف صالحونا ندی نقل شوی ولو توقوها کچر دغ سلف صالحینو دغ رطوبات الکفار نزان بچ کڑے وے لشان خام خدابا نقل شویو
قال ابن عبد السلام رحمه الله فرمایلی دی لیس من التقشف دا خبر صحیح ندا کار خبر ندا ان یقول چې اوسړی وي اشتری چې ز اخلم من سمن المسلمین د غړو د مسلمان لا من سمن الکافرین د غړو د کافرنا د کافرونو غړیو ما غستل ولی دلیل لأن الصحابة یقینا صحابه کرام لم يلتفتوا الى ذلك اغه التفات نه کړي د دې طرف وقد زعم المقبولي في المنار او یقینا دعوه کړي د مقبولي في المنار په منار نومي کتاب کې دا سے دعوه چې دا باطل ذکر واستو پرې باندې بیا ردوم کوي ان الاستدلال یقینا استدلال دلیل نیول بالآیت پایت انما المشركون نجس بان المذکورة چې ذکر کړی شوی دی علی نجاست الکافر فنجاست کافر باندې وهم هغه دا وهم ولی لانه حمل لكلام الله ورسوله زګه چې دا حمل کول د کلام د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم علی اصطلاح حادث بنو اصطلاح په کاردار چې د الله او رسول کلام په هغه باندې حمل کی چې کوم باغ وخت کې کوم معنا مراد وي هو بين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرع او پمین د نجس کی په لغت کې په اعتبار د لغت سره او نجس په اعتبار د عرف سره هغه عرف چې هغه په شریعت کې دی نو د دې دواړو پمین کې عموم او خصوص من وجه په دې کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه دی څه مطلب دا ذکر کې تفریق په دې باندې فالاعمال السيئات نجسه لغه بد اعمال چې دي دا لغه دا نجس دي ولا عرفا دا عرفا نجس مطلب دا دی چې یو شی لغتن نجس وي نو دا لازمي نه ده چې هغه به عرفنوم غني نجس والخمر نجس عرفا او شراب کې دا پلیتی په اعتبار د عرف د شریعت سره خو د لغت په اعتبار سره خدا پلید ندی او هو احد الاطيبين عند اهل اللغه دا یو د دو پاکو سیدل ندی په د لغت والو اهل لغت په نسبانه شراب پاک دی خو شریعت دی ته پلید ویلی مخکې شراب سکله کېدل قران کې بیا منع وشوله سورۃ مائده کې الله فرمایي فجتنبوه والعذرة نجس او دارنگی گنگی د انسان غټه او دسماتی دا پلیت دا فل عرفین په دواړو عرفونو کې یعنی لغت کې هم دیتا پلیت ویل کېږي شریعت کې هم دیتا پلیت ویل کېږي فلا دلیل فی الآیت پس نشته دلیل پر آیت کې یعنی دې آیت نا دلیل نیول صحیح ندی انتها دغه عالم د عبارت په دې ځای باندې ختم شو اور پسې فرمایي په دې باندې تفسیر کوي ولا يخفاك او پټ دي نوي د تانا دا خبره ان مجرد یقینا صرف تخالف اللغه مخالفه والد اللغه والاصطلاح او د اصطلاح په دغه افرادو کې لا يستلزم د دین ان لازمي عدم صحه الاستدلال چې د دین او دلیل نیول صحیح ني بل آیت په د آیت علی المطلوب په د طلب شی مسله باندې آیت کی خدا دلیل پدی وجبان نشتا چې هغه د پاره نور وجوهات ذکر کړي کچېره دا نور وجوهات د لپاره نه وینو بیا به آیت دغه مقصد وی چې مشرک چې دا نجس العين دي کافر نجس العين دي ولیکن موږ سره کوم قرائن دي هغه رسو ذکر کوي ورپسې مخکې هغه قرائن بیان شو او هغه له ترجیح رسو ذکر کوي والذي في كتب اللغه اچ په کتابونو د لغت کې دي چان نجس ته ویل کېږي دا ضد الطاهر دا مقابل د طاهر دی د پاک قال فی القاموس قاموس نو کتاب کی فرمایلی قاموس المحیط چې لغت کتاب دی ان نجس چې په فتح سرا نجس او کسر سرا فتح او کسر دواړو سرا او بالتحریک او په حرکات سرا
لکا کتف پشانتی وزن دا کتف نجس کتف عزد نجس پدغ وزن بانی ضد دا طاہر دا مقابل دا طاہر دے انتہا دا غی عبارت ختم شدی دیکھئے صاحب القاموس نو آخر کی فیصلہ کی چه فالذی پس هغا ینبغی چه مناسب دے التعویل علیه پاغبن حکم لگول فی عدم صحت الاحتجاج بیا پبارد نیولو پبارد نشوالی دا صحت دا دلیل نیولو بها پدی باندی پدغا آیت باندی آغا وجہ دارا وما عرفناکا آچ منتا تمخی داغی پی جنگلی وکرلا چاگل پارا دا نور سمر وجوہات ذکر آغا وجوہات سری مخی آغا ذکر شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرک زنانا دا مشکیزین او دا سوکو سمام ابن موسال چاگا مشرکو مسجد نبوی کی وطاڑا آغا بیزا یو خوڑلا چه او یهودیه زنانا والله هدیه کړی و دارنګ ستوان چې د کلو د نسواراو نه براول لیکیدل نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه خوراک کړو دغه رنګي نبی صلی الله علیه وسلم د وربشو روړای او د وازی روړای هغه خړلې و کله چې هغه ته دعوت ورکړو یو يهودي دغه رسی ورپسې ذکر کلمه مباشرت الكتابیات کتابیات زنانو سره مباشرت کول دغه رنګي هغه زنانا چې د کافرو نه قیدی کړي شي اسلام اعلان راوړي بیا ما استعمالول شي دغه رنګي ذبیحه دالی کتاب دا جایز دا داغي بیانی آیت د سورته مائده سره نور وجوهات اور پسې ذکر کړو دی وجنه فرمایي چې فلذي پس هغه ينبغي چې مناسب ته چې حکم ولګول شي پاغي باندې پني سوالی د صحت دلیل نیولو کی په دغه آیت سره هو ما عرفنا کا چې مختا دغه پیجنګلی بیان کړلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك